دې وخت کې زه موجود یم د پاکستان رای حق پارټۍ مرکزی چیئرمین حکیم محمد ابراهیم قاسمی صاحب سره د 2024 انتخاباتو په باره کې د حکیم محمد ابراهیم قاسمی نه رای اخلو چې د دوی مخکې منشور عوام ته پیش کی او د دې سره سره په خپل علاقې کې د سابقه د کارونو په حق باندې عوام ته آگاهي ورکړي چې دوی په خپل تیر شوي ګورنمنت د 2003 کې تر 2007 پورې چې کوم حکومت کړی دی د هغې پوره کارکردګي په پی کې 81 عوام ته واضحه ده. یو ځل بیا د 2024 انتخاباتو د پاکستان رای حق پارټۍ نه یو ځل بیا د دې حلقې د خدمت دپاره خپل ځان پیش کړی دی. دا راته وایي چې قاسمي صاحب چې تاسو په 2007 کې کوم انتخابات د 2003 کړي عوام دا وایي چې تیر شوي کارونه د قاسمي صاحب ډیر خو مګر اوس تاسو حلقه انتهایی د کندراتو شکار ده. دې حق کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله زمونږ د پاکستان رای حق پارټۍ پی کې 81 انتخابي مهم زور و شور سره روان دی او د پارټۍ منشور زمونږ نظام خلافت راشده د هغې نفاذ دپاره جد و جهد دی او وطن عزیز کې د اسلام سربلندۍ دپاره د ملک د استحکام دپاره نظریه پاکستان عملی نفاذ دپاره زموږ کوششونه دي. په 2002 نه تر 2007 چې کوم زما د ایم پی شپ دور الحمدلله په هغه وخت کې مونږ کوم سکیمونه وو هغه شانتي تر اوسه پورې بیا لوی پراجیکټ زموږ علاقې ته رانغللو. په 2007 کې چې کله زموږ ټینیور مکمل کېدو په هغه وخت کې مونږ 29 سکول 41 ټیوب ویل بجلی ګیس منصوبې بلکې دا دعوه کوم الحمدلله پوره ذمہ داری سره چې هغه وخت زما په حلقه انتخاب کې ما ته د بجلی مسله د ګیس مسله د روډ مسله اس نو پاتې ټول الحمدلله کنفرم شو. اوس موجوده صورتحال چې کوم دا درې ادوار تیر شو افسوس خو دغه دی چې 10 کاله دغه خلکو حکومت کو مسلسل لیکن بیا هم د پی کې 81 کم غلې ته ځي کم روډ ته ځي د کندراتو شکل تاسو ته په نظر راځي. د بجلی مسلې د ګیس مسلې دي ان شاء الله العزیز جون باقي وو الله رب العزت پاکستان رای حق پارټۍ ته مقرره کړه نو ان شاء الله موږ به د اسمبلی په فلور د خپل عوامو مسایلو حل دپاره او د خپل میشن کاز دپاره به اواز اوچتو ان شاء الله. دا راته وایي چې ستاسو په حلقه کې دې وخت کې چې کوم ګیس پایپ لاین چې کوم خورېږي د هغې د وجې نه سړکونه او ګلیګانې محلې ډېر تکلیف دی دي که چېرته تاسو الیکشن وګاټه نو دا به د اثرنو کار نه وي؟ یقینا حالات داسې شو چې پی کې 81 د موجوده کم صورتحال دی دا به اثرنو یو تعمیر او انشاءالله مونږ به دا عزم او دا اراده لرو چې پی کې 81 به مونږ انشاءالله یو ماډل حلقه به جوړو د پېښور دپاره انشاءالله. دې ځای کې په دې حلقه کې د آیس او منشیات او بالخصوصا د نوجوانانو دپاره څه پیغام ورکوئ؟ په دې حلقه کې یقینا مسایل ډېر زیات دي د آیس حوالې سره د نوجوانانو بې راهروۍ حوالې سره لیکن الحمدلله داسې مشران داسې نوجوانان شته دي چې هغوی د ملک و قوم د اسلام سربلندۍ دپاره لګیا دي منډې تړې وهي. زه به د خپل حلقې دغې نوجوانانو ته دا پیغام ورکړم چې تاسو وګورئ مشرانو نه تپوس وکړئ زموږ د زوړ ریکارډ د 2002 نه 7 پورې ما په کوم حالات کې حلقه انتخاب پرېښې وه او اوس موجوده حالات وګورئ نو لہٰذا د خپلې حلقې د ترقۍ دپاره د خپلو مسایلو حل دپاره تاسو پاکستان رای حق پارټۍ او جماعت اسلامي کوم اتحاد دی په دې اتحاد سره تاسو تعاون وکړئ. په انې باندې زموږ د جماعت اسلامي اتحاد دی چې هغوی نشان ترازو دی او زموږ انتخابي نشان استري ده. یو ستاسو په حلقه کې د ډسپنسري بعضې مسلې شته دی چونکې مخکې په نیبرهوډو په یوسیګانو باندې دي راتلونکي وخت کې د هسپتال لپاره یا داسې کوم پوره اقدامات ستاسو شته دی؟ زموږ الحمدلله یو بهترین پلانینګ کړی دی الله مقرره وسته نو انشاءالله مونږ به دا کوشش کوو چې مونږ د یون کونسل په سطح باندې ډسپنسرۍ کې یم تعلیمي مسایل او د هیلث څونه مسایل دي هغه مسایل هغې حل دپاره مونږ یو بهترین انتظام کړی دی او په هغې به انشاءالله عمل درآمد کیږي. رمضان شینواری، پیام خیبر، پېښور.